عزتمند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته فرمایل وی ان من افضل ایامکم یوم الجمعه پټول ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده د جمعې د ورځې نه بل غوره ورځ نشته دی ان من افضل ایامکم یوم الجمعه څومره ورځې چې دي په دې ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده ولې غوره ده وی فیه خلق آدم په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی وفیه قبض او په دې آدم علیه السلام په دې ورځ کې وفات شوی دی وفیه النفخة وفیه الصعقة او شپیلی کی چی پوکی وخینو بورز د جمعی او خلق باندې چی بیهوشی رازینو بورز د جمعی د جمعی ورځ ټولو ورځو کې غوره د ځکه څلور کارونه دي پکې آدم علیه السلام پکې پیدا شوی دی آدم علیه السلام پکې وفات شوی دی وفیه النفخه او شپیلی به په دې ورځ باندې وخیخه پوکې به وله ورکي نو پوکې به هم په دې ورځ په شپیلی کې وخي او په دې ورځ باندې به په خلقو باندې بیهوشي م راځي چې پوکې ورکي نو ټول خلق به بیهوش شي دا ټول نظام به وران شي درهم برهم بشي نه به غري نه به کندی نه به لوړی نه به جوری ټول خلقو باندې به بیهوشي راشي نو دا به ورځ د جمعې نو قیامت چې راځي یعنی دا نظام چې ورانیږي نو دا به ورځ د جمعې شپیلی به د جمعې په ورځ وخت شي دا ډیره اهمه ورځ ده د جمعې ورځ حدیث مبارک کې راځي ټولو منځونو کې غوره منځ کم منځ دی ټولو منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي چې د جمعې د سحر منځ یو د جمع سره ادا کې د دین بل غوره منځ نشته او خلق چې پریدي کم منځ ناغم دقه منځ دی بے غوری چې خلق په کم منځ کې ډیره کوي نو هغه د جمعې د سحر منځ د جمعې منزل نیمه ګنټه مخکې را رواني او د سحر منځ د جمعې د سحر منځ نوي کړی حال دا دی چې دغه منځ د دې منځ نه غوره دی ټولو منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي جمعې په ورځ چې سحر منځ کې او با جماعت ادا کې د الله شکر ادا کوو بیا جمعې ته حاضري وکړه نبی علیہ السلام صحابو تو فرمایلو دا ډیره قیمتي ورځ ده نو صحابه ورته وی مونږ به پکې څه کوو چې دومره اهمه ورځ شوله نو دې کې به مونږ کوو څه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ په ما درود شریف ډیر وایي د جمعې په ورځ دا ډیره قیمتي ورځ ده او په ټولو ورځو کې اوچته ورځ د جمعې ده نو فاکثروا علی من الصلاة فیه په دې ورځ په ما باندې درود شریف ډیر وایي په نورو ورځو هم وایي خو فاکثروا د جمعې په ورځ ډیر زیات وایي ولې د جمعې په ورځ به ډیر وایو وی فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو دا درود شریف په ما باندې پیش کیږي مالای ملائک راوړي په دې ځمکه ملائک مقرر شوي دي هغه زما او ستاسو د بل درود شریف راوالي او په امام الانبیا باندې پیش کی چې تا باندې دا درود وویل شو نو فإن صلاتکم معروضة علی ستاسو درود په ما پیش کی که غواړې دا چې یم دلته او نسبت مې د نبی علیہ السلام سره قایم وي نو درود وایه نو دا درود به د ملائکه هلته وړي نو نسبت به د قایم دا د الله په مونږ احسان دی احسان چې مونږ دلته درود شریف وایو او ملائک د دې ځای نه درود والي او هلته په امام الانبیا پیش زمونږ د خلو درود هلته ورسي
زمونږ د کورونو درود هلته ورسي، زمونږ د بچو درود هلته ورسي. بچی ته وایې جمعې په ورځ بچیا ژبه دې په درود شریف معطره ساته. رکوټې بچې به وایي چې ما له خو درود ابراهیمي نه راځي، د مانځه دا درود. ته به ورته وایې بچیا لړ درود شریف وایې که نه، وصلی الله علی النبی الامی. دا درود دی بچیا څومره لنډ دی. زه ته شروع وکړه چې نن به یې څو پیري ووایي، وصلی الله علی النبی الامی. بچیا دغه وایه او دام وایه بسم الله والسلام علی رسول الله. دا څومره لنډ درود دی. نو چې زما ستا درود ملایک وړي، چې زما ستا د کور نه د نابالغه بچو درود شریف هم هلته اوسي، نو ما به م ویلی او نابالغه بچي به م ویلی، بیبي به مې م ویلی او بچو به مې م ویلی. د ټول کور درود به ملائک په امام الانبیاء باندې پیش کی. فإن صلاتکم معروضة علی. په دې ورځ درود شریف ډیر وایي، دا به ملائک هلته وړي. ستا ذهن ته به سوال راځي، سوال به دا راځي چې مولوي صاحب چې سړی وفات شي نو مونږ خو چې عام مړي قبر کې کیدو نو کال نیم پس مړی په قبر کې نه خورې شوي. نو دا درود چې ملائک اوسي نو نبی علیه السلام خو ډېره موده مخکې وفات شوی دی، وجود به یې روغي مولوي صاحب چې دا درود ملائک وړي. نو دا تپوس یو صحابي د نبی علیه السلام نه خپله کړی و. ابو داود شریف کې حدیث شته دی، صحابي د نبی علیه السلام نه دا تپوس کوي، د الله حبیبه ته مونږ ته وایي چې په ما به درود د جمعې او په شپه او په ورځ ډېر وایې. نو د الله حبیبه ستاسو دا وجود به خورې شوی نه، دا به روغي. د الله حبیبه مونږ تا باندې درود وایو. نبی علیه السلام صحابي ته جواب ورکه وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ای صحابی یوازې زمانہ د 1,40,000 کم و بیش د ټولو انبیاء وجودونه الله په ځمکه حرام کړي دي، دې ته ځمکه څه نه شوې. دا عقیده به مسلمه کې چې دی وجود ته وایي نه څه نشي ویلی، دې ته خوره څه نشي ویلی. یوازې زمونږ د پیغمبر نه د 1,40,000 انبیاء چې تیر شوي دي خورې وجود ته څه نشي ویلی، وینۍ وجود ته څه نشي ویلی، بالکل وجودونه محفوظ دي. فإن صلاتکم معروضة علی. نو که غواړې دا چې ګرځمه دلته او تعلق مې د امام الانبیاء سره برقرار وي نو دلته درود شریف وایه، ملائک به د دې ځای نه وړي او په امام الانبیاء به یې پیش کوي. د جمعې په ورځ به درود شریف ډیر وایو، په بچو به یې وایو، په خپله به یې وایو، بیبیانو ته به هم دا سبق ښیو. وایي بچیا داسې د جمعې ورځ به شپېلۍ کې به پوکې ووایي دا هر څه به لاړ شي. بچیا دا به ورځ د جمعې نو که تا ماشوم له دا نظریه جوړه کړه، دا ماشوم به ډېر په یره یره د جمعې د ورځ تېروي. د ده ذهن به بیا دا نه وي چې سبا زما چوټي ده چې د مونځ پکې م چوټي ده او د سبق مې م چوټي ده او د مونځ مې م چوټي ده، سبا د کرکټو ورځ ده. وایي نه بچیا قیامت دا شپېلۍ چې وخي او دا نظام چې ورانیږي دا ورځ به د جمعې. بچیا دا ډېره قیمتي ورځ ده. زمونږ نیکه آدم علیه السلام په دې ورځ پیدا شوی و، بچیا بیا وفات شوی و. نبی علیه السلام صحابو ته وی په ما درود ډیر وایه، ستا دا درود به ملائک د دې ځای نه وړي او په نبی علیه السلام به پیش کړي. دا بچی به څومره په عقیدت باندې درود وایي. خو که ده له پلار دا نظریه جوړه کړه چې ستا درود د دې ځای نه وړي او په نبی علیه السلام به پیش کوي نو جمعې په ورځ باندې به درود شریف ډیر وایو.